سلامونه او احترامات ګران مینوالو، زه یم صمدانجم او تاسو ګورئ پاڅون نیوز. ګران مینوالو، نن موږ تاسو د سوات چې کومه یو ښکلې وادي ده ملمجبه چې ورته وایي چې هغې 9200 فټ بلندۍ باندې ده او نن موږ هغې ته راغلي یو. هغې ته موږ سره د سوات د علاقې سره تعلق لرونکي ملګري هم راغلي دي. هغوی نه پوښتنې کوو. روډ جان دا راته ووایي چې دلته کې ملمجبې ټاپ ته راغلي څه محسوسوئ؟ یار ملمجبې ټاپ ته رالو ډېر ښه محسوسوو ځکه چې دلته ماحول هم ډېر پرسکونه دی او د دې ځای خوبصورتي هم ډېره زبردسته ده. خو بس صرف یو د سړک مسله ده چې هغه نه نو تقریبا چې ټولو خلکو ته به ډېر آرام او په آرام سر به راتلو. بس صرف د روډ مسله ده. بس ډېره مننه. روډ جان دا راته ووایه چې دلته کې راغلې د څه نه هم ډېر زیات مزه واخیستله؟ بس مونږ خو رالو دلته خو په لاره خو ډېر تکلیف میلاو شو سړک د وجې نه. خو بس چې ټاپ ته راوختو ډېره مزه یې وکړه. ډېر ښکلی ځای دی ملمجبه او ټاپ یې ډېر زبردست دی. ټول زبردست دی، ټول خوبصورتي دی. خو بس روډ مسله یې ده. نو روډ جان دا راته ووایه چې ملمجبې ټاپ ته راوختلی د دې په حوالې سره د حکومت نه څه مطالبه کېدی کې څه کمی ورته ښکاري؟ بس کمی پکې خو دې ملګرو هم خو د روډ کمی پکې عام ده چې روډ یو کولاو شو بل کچه ډېر دی که نه چې روډ برابر شي نو نور بیا عوام ته تکلیف هم نه او ډېر انجوای والا ځای دی. ډېره مننه. ګرانو کتونکو، دې وخت کې موږ سره د سوات پریس کلب چې کوم وایس چیرمین دی هغه موږ سره موجود دی. هغه سم یو څو خبرې ترې کوو چې هغوی هم دې ټاپ ته راغلي دي. چیرمین صاحب، د ملمجبې ټاپ په حوالې سره لږ تاریخ راته بیان کړئ. مهرباني ملګره، د ملمجبې ټاپ نن داسې دی چې د پاکستان بر د کونې کونې نه خلک راغلي دي او د فیسټول تماشې له. لیکن افسوس خبره دا ده چې موږ په کم روډ باندې نن تاسو هم راغلی او موږ هم راغلو او دا خلک هم دا څومره د پاکستان د کونې کونې نه عوام راغلي دي. خو د روډ د طرفه موږ ته دومره مصیبت چې موږ سهار په 8 بجې را روان شو او په 3 بجې باندې موږ د ملمجبې ټاپ ته ورسېدو. زموږ د حکومت نه مطالبه ده چې زر تر زره د دې روډ بندوبست وشي چې دا خلک نن که په زرګونه دي خو چې را روان کال دا په لکونو باندې راشي. د سوات هم پیدا ده او د دې علاقې هم پیدا ده او د علاقې نوره خوبصورتي به ورسره هم سیوا شي. यहाँ तक पहुँचना एक मुश्किल काम था, मतलब बहुत मुश्किल हुई क्योंकि बर्फ़ थी और रोडें कच्ची थी और रोड नेटवर्क में प्रॉब्लम था. बट यहाँ तक पहुँचने के बाद बड़ी खुशी हुई. वर्थ इट था. जितनी मुश्किल से हम यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे आके जब देखा तो वर्थ इट था. यार ملمجبه خو ډېر ښکلی خوبصورت ځای دی او اوس چې موږ دلته کې ولاړ یو ډېر زیات ټنډ دی او ډېر مزه کوي او لاندې موږ ته دا پوره علاقه ښکاري نو موږ ته ډېر زیات خوندونه واخیستو. خو موږ چې راتلو په دې لاره باندې چې موږ ته په دې راتګ کې ډېر زیاتې مسلې وې چې یاره روډ ځای په ځای خراب و بند و او موږ ډېر په مشکله باندې دلته راورسېدو. د پاکستان جرنلست اسوسییشن چې کوم پریزیډنټ دی ملکن ډیویژن هغه هم دې وخت کې موږ سره په ملمجبه ټاپ باندې موجود دی. صدر صاحب دا راته ووایي چې په ملمجبې ته راغلې څه تاثرات لرئ؟ یاره ملمجبه ډېر ښکلی ځای دی. زه خو دې خلکو ته دا پیغام ورکوم چې ملمجبې ته اني ټایم راتلی شئ. دومره ښکلی والی ځای چې تاسو ته په یو ځای کې هم نه میلاویږي. لږ د روډ زمونږ کمزورتیا ده نو که زمونږ د چارواکي چې دي نو که دو لږ په دې روډ باندې او په دې فیسیلیټیز باندې د دې لږ توجه وکړي نو زه یم چې انشاءالله د بهر ملک نه به ډېر زر چې دی نو لکه دا سیلانیان به ډېر زر لکه د بهر نه رامنډوي او را روان به خو صرف دا روډ لږ خراب دی. نو تاسو ته ریکویسټ کوو که دا روډ لږ ټیک شي نو ډېره زیاته लाहौर से इधर आई हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है. आइस स्कीइंग के लिए आई हूँ. स्पेशली मलमजबा आए हैं और इसका फेस्टिवल सुन के आए हैं. और प्रॉब्लम्स जो आई हैं वो हमें आई है सबसे ज़्यादा रोड्स में आई हैं. रोड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आई हैं. ट्रैफिक इतना जैम्स आई है कि हम लोग कि आई थिंक सो 2 आवर्स का है रास्ता, हम लोग 4 आवर्स में इधर पहुँचे हैं. तो इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए. और लेकिन इन्वायरमेंट और ये सारी चीज़ें पहुँच कर बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू. تاسو د زمونږ د کوم مېلمانه چې کوم دي کوم سیلګري چې کوم دي د هغوی خبرې ترې تاسو واورئ. هغوی وایي چې موږ ته په راتلو کې ډېر زیات مشکلات وي خو لیکن دلته چې راورسو نو موږ ډېر زیات ښه محسوسوو. دې وخت کې زموږ د پروګرام وخت هم په ختمېدو دی. د کیمرامین تاج منیر سره صمدانجم له اجازت راکوي. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.